باندې څه کول پکار دي او 15 شعبان په څه ورځې باندې راځي او څوم تاریخ باندې راځي. که موږ او تاسو یو طرف ته وګورو د ملکونو د رمضان کې هم اختلافات د ملکونو وي، دغه شانتې د اختر هم اختلافات د ملکونو او هم په د 15 شعبان کې هم د ملکونو اختلافات شته. لکه مثلا تاسو سعودي عرب واخلئ، د سعودي عرب خلک پاکستان کې د هغې څوک پیروکار وي، هغې پسې روان وي، د هغې اتباع کوي. نه زمونږ بیا چې د 15 شعبان د هغې ترتیب سره لکه نن د جمعې شپه ده، نن چې کومه د جمعې شپه روانه ده، نه دا د سعودي عرب 15 شعبان ده، سبا چې د جمعې ورځ ده 18 تاریخ دا د هغې 15 شعبان ده. په د پاکستان په ترتیب سره نه زمونږ او تاسو چې پاکستان کوم خلک دي هغې 15 شعبان چې کومه ده د جمعې ورځ ختم شي 18 تاریخ او د هفتې شپه راشي او د هفتې شپه چې کومه ده هغه 15 شعبان شپه ده او ورځې چې کومه ده نه هغه 15 شعبان ده. نو په دغه ترتیب سره د سعودي عرب چې کوم 15 شعبان ده هغه جمعرات ده او پاکستان چې کومه 15 شعبان ده هغه هفته ده. نو په دې کې څه کول پکار دي؟ عموما 2 کارونه پکې ډېر زیات لکه فضیلت هم لري او سنت هم دي او کول هم پکار دي. هغه اول کار یو دا ده چې د 15 شعبان شپې باندې موږ او تاسو عبادت وکړو او چې شپې عبادت وکړو بیا د ورځې موږ او تاسو روژه ونیسو. د شپې عبادت کې بیا 2 قسمه خلک دي. یو قسمه خلک هغه دي عبادتونه داسې کړي چې هغه د دې شپې سره خاص وي چې په دې رکعتونو کې دغه صورت ووایه، دغه دومره ځلې ووایه، لکه دا پکې نشته. بعض خلک به دې شپې ته یو داسې نسبت کوي چې په دې شپې کې هېڅ نه کول پکار، یعنې دې شپې ته به دا وایي په دې کې شرکیات یعنې دا نه کول پکار. دا دواړه چې کوم وي د دې نه علاوه چې انسان یو اسانه طریقه یو نرمه لهجه اختیار کړي، نه انسان چې څنګه عبادت کولی شي هغه دې وکړي. په دې شپه کې که څوک نواحي کوي او که څوک د نبي علیه صلات وسلام درود پاک کوي یا څوک د قرآن تلاوت کوي یا څوک صلات تسبیحات کوي، نو مطلب هر رقم هغې عبادت پکې کولی شي. بیا او دویم چې کومه د هغه سهار روژه نیول وي. لکه دا موږ او تاسو ته پکار چې په دې شپه کې الله رب العزت نه موږ او تاسو د خیر او د عافیت دعاګانې د خپل ځان لپاره د خپل مسلمانانو لپاره وغواړو. لکه اکثر په روایاتو کې راځي چې په دې مازدیګر کازانه نو الله رب العزت د انسان طرف ته متوجه وي چې څوک شته ما نه وغواړي چې د هغه رزق زیات کړم، څوک شته چې ما نه وغواړي چې د هغه رزق فراخ کړم، څوک هغه خیر دعا وکړي وله ورکړم، څوک شته چې هغه ما نه عافیت وغواړي وله ورکړم. لکه الله رب العزت خپله اخري اسمان ته راغلی. نو موږ او تاسو زیات پکار چې موږ او تاسو د الله رب العزت نه ښې او ښایسته عافیت دعاګانې وکړو او د خیر او د عافیت. او دویم اکثر خلک وایي چې نبي علیه السلام په دې ورځو کې مقبرې ته تللی دی. ها یو روایت کې راغلی لکه عموما نه ده تله، بس یو ورځ تللی ده، یو 15 شعبان یو ورځ تللی ده، لکه هر 15 شعبان باندې نه ده تللی. نو په دې باندې زموږ او تاسو ته پکار ده چې 15 یا په 15 یا په 14 شعبان د روژه نیول دي. که 2 دې ونیولې لا ډېره ښه ده، خو چې 1 ونیسي یا هم ثواب ده. نو د انسان اعمال چې کوم وي د الله رب العزت فرشتو ته حواله کوي چې دا انسان په دنیا کې دومره وخاړئ، دومره به دا خوري، د دې مقدر کې دا وله ملویږي، دا به دې له حاصلېږي، دلته به دا ځي. لکه ټول فیصله د الله رب العزت د انسان په دې کال کې په دې ورځې کوي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو د شپې عبادت وکړو او سهار روژه ونیسو او انشاءالله الله رب العزت نه د خیر او د عافیت دعاګانې او د الله نه د خپل مغفرت هم دعاګانې وکړو. د امت محمد صلی الله علیه وسلم امت دپاره هم دعاګانې مغفرت دعاګانې وکړو او د خیر دعاګانې وکړو چې الله رب العزت ټول ته د خیر ورکړي.